او قطارز ده چې مناسب نه ده چې د خاله د نظر واړوم مناسب نه ده چې د خاله د نظر واړوم پښتون پس شوم چې لټېغه مې خپل سر واړوم او د خولې خبرې ناز مې خو چریو کا اشنا د خولې خبرې ناز مې خو چریو کا اشنا قسم په خدای دی چې په بله د لغر واړوم او یو بله قطار کوم چې زمونږ د شونډو خنداګانې وړي ماتم راوړي زمونږ د شونډو خنداګانې وړي ماتم راوړي دلته چې کال د برکیږي نوی غم راوړي زمونږ د شونډو خنداګانې وړي ماتم راوړي دلته چې کال د برکیږي نوی غم راوړي او دلته چې هر سړی راځي لاس کې ټوپک راوړي دلته چې هر سړی راځي لاس کې ټوپک راوړي داسې څوک نشته چې په ګوتو کې قلم راوړي د پښتون قوم په هکله دلته د شعور مارغه چې پر وهي دلته د شعور مارغه چې پر وهي سرې لمبې د وخت وله وزر وهي او بیا خدای د چا د مرګ استازی دی بیا خدایه د چا د مرګ استازی دی څوک په نیمه شپه د کوڅې ور وهي ما چې د چا دپاره خپله سرمنځغره ویسته ما چې د چا دپاره خپله سرمنځغره ویسته هغې وې زه مړه د خونده د خبره ویسته او دغې سوالګرې خو د خېټې اور له سوال کولو دغې سوالګرې خو د خېټې اور له سوال کولو مونږ بې ضمیرو سر تر پایه د نظره ویسته او د دغه خان نه مې په دې خبر زړه وټکېد د دغه خان نه مې په دې خبر زړه وټکېد په نیمه شپه چې تور سرې د کنډره ویسته او دغه شرخوخې ته به ډېرو سړو لار پرېښوده دغه شرخوخې ته به ډېرو سړو لار پرېښوده خو دې حالاتو دغه ښځه هم د شر ویسته مینهوالو پښتون قام باندې د هرې غاړې د مصیبتونو یو طوفان را روان دی یو سیلاب را روان دی ډېرو ملګرو په دې هکله ډېر ښه شعرونه هم لیکلي دي زه به د پښتون قوم په مناسبت سره یو کتاب لارس کړم چې نه دا تڼ شو نه د جنګ پاتې شو نه دا تڼ شو نه د جنګ پاتې شو پښتنو داله په کوم رنګ پاتې شو او حالاتو باد کړو د طوفان مخې ته حالاتو باد کړو د طوفان مخې ته نه لونګي نه نه لونګ پاتې شو ډېره زیاته مننه ستاسو د کتو